یو کس تپوس کړی دی چې اخونزاده که غریب وي نو زکات اغشتی شي او که نه. اخونزاده دا نستا څه مراد دی؟ اخونزاده خو عموما هغې ته استعمالیږي چې د چا په نیکونو کې څوک بزرګ هغه دنیا پریښي وي، تارک الدنیا وي، هغه ته اخونزاده وي. د هغه اولاد ته بیا اخونزادګان وي. نو د هغه د زکات او د نه زکات مسله خو د سره شته دی، نو هغه زکات اغشتی شي. البته سید زکات اغشتی شي او که نه، نو مخکې خو مسله هم دغه وه چې سید زکات نشي اغشتی، ځکه چې د الله رسول فرمایلی چې صدقات مونږ ته بند دي. لیکن نن سبا حالت دا دی، هغه زمانه کې و بیت المال ورکولی، نن سبا نه بیت المال ورکوي او نه خلک کوي، نو دا سید زاده حالت د نور نه زیات بدتر شي. نو بعضې حضرات وایي چې ورکولی شي او بعضې اوس هم وایي چې نه. یو کس وایي چې د افطار په وخت کې عموما 15-20 منټه مخکې دعا غوستی شي، نو یو کس ځان ته د سجدې په حالت کې دعا غوستی شي او د سجدې په حالت کې دعا غوستی شي. یو کس وایي چې د جمعې په ورځ چې د مازدیګر نه پس د کوم درود شریف ذکر دی 80 ځله ویلو، که چېرې سړی د جمع نه پاتې شي ځان ته موس کوي، نو دا درود شریف لوستی شي او لوستی شي. یو کس تپوس کړی که چېرې د چا اعتکاف مات شو د رمضان نه پس د هغې قضا کوي، نو د یو ورځ به کوي که د 10 ورځو؟ دا مسله اختلافي ده، خو د یو ورځ قضا چې وکړي نو هم کافي ده. یو وایي چې که چېرې چا پیسې د زکات په نیت باندې بیلې کړي وي او چې کوم فقیر ته یې ورکوي، که چېرې هغې ته د تحفې او د هدیې په نوم باندې ورکړي، نو زکات ادا کېږي او ادا کېږي. یو کس تپوس کړی دی چې یو سړی خور کرځي او خور یې غریبه ده، نو آیا د خور ته د زکات په نیت باندې د زکات د پیسو نه څه میوه، سبزي، سودا وغیره واخلي او هغې کره یوسي، نو زکات ادا کېږي او که نه؟ او یا د عیدي په نوم باندې زکات ورکولی شي که نه، چې خور ته یې پته نه نو ادا کېږي. لیکن دا بهتر طریقه نه ده، بلکې پیسې ورکول پکار دي، ځکه چې هغې په مختلفو مدونو کې خرچ کولی شي. یو کس وایي چې د بورډ په امتحان کې حال والا په سټاف باندې په استادانو باندې ښه خرچه کوي، چې د سکول د طالبانو سره نرمي وکړي. نو که چېرې یو سړی ډیپټي د خپلې مرضۍ مطابق کوي او بیا د هغې هغه چای څکي او خوراک خوري، نو خوړی شي او خوړی شي. خو دا د صفا ووایي چې نه، د دې په وجه باندې به زه ستا طالبانو سره رعایت نه کوم چې هغوی لیکل نه کړي او یا زه نقل ته یې پرېږدم. یو کس وایي چې اوابین او تهجد 2 رکعاته په یو نیت سره کول بهتر دي او که 4 رکعاته 2 رکعاته په یو نیت سره کول بهتر دي. یو کس وایي چې نابالغه پسې تراویح کول یا په تراویح کې ختم قرآن دا جایز دی که نه؟ مکروه دی. یو کس وایي چې په مونځ کې واجب ترک شي او سجده سهو هم نه کړي، نو مونځ وشو که نه؟ مونځ واجب الاعاده دی، یعنی دغه مونځ به دوباره کې د دې واپس کول واجب دی. یو کس وایي چې تراویح په علم تر کیف سره کول زیات بهتر دی او که نه په هغې کې 3 آیتونه ویلی شي؟ دواړه کولی شي، علم تر کیف سره هم کولی شي او 3 آیتونو سره هم. یو کس وایي چې آیا په اعتکاف کې موبایل استعمالولی شي او که نه؟ په اعتکاف کې موبایل استعمالولی شي چې کوم جایز او مباح خبرې دي، لیکن بهتر نه ده، ځکه چې اعتکاف مطلب دا دی چې ما ټول مخلوق او خپل کور او بال بچ پرېښی دی او یو د الله جل جلاله په در او درشل مې سر لګولی دی، او چې کله ته موبایل استعمالې نو دا خو تا د دنیا سره رابطه ده بیا، نو معنا لحاظ سره په حقیقت کې دا اعتکاف نشو ټولو سره چې رابطې کې. بهتر دا ده چې دا وخت کې دا پرېږدي، لیکن استعمالولی شي، اعتکاف فاسدېږي نه، خو جایز طریقې سره د خبرو دپاره. یو کس وایي چې موږ یو حجرې ته ځو او د هغې ځای بجلي او ګیس د غلا ده، په هغې باندې څه پخلی کېږي، نو آیا موږ دپاره دا خوړل ټیک دي او که نه؟ نو د غلا شی خو ښه نه دی، ګیس او بجلي غلا کول دا هم غلا ده، ځان ترې ساتل پکار. یو کس وایي چې په تراویح کې سجده تلاوت پاتې شوه، نو بیا هغې د هغې قضا څنګه کېږي؟ نو چې په مونځ کې کوم سجده تلاوت پاتې شوه، نو هغه د مونځ نه بهر نه ادا کېږي، بیا ښه نه ده، استغفار پرې ویل پکار.
یو کس تپوس کړی دی چې یو کس په کور کې زامن دي زلمی، او چې کله ورته مور د مونځ دپاره ووایي نو هغه بچي بیا ځان ته خیرې کوي او مور ته سختې خبرې کوي. د دې څه حکم دی؟ خیرې نه، یو ځل نه 100 ځله دې ځان ته خیرې وکړي، خو د مونځ وینا به ورته کوي، ځکه چې د مونځ وینا مور او پلار ته کول پکار دي چې بچو ته یې کوي، او د هغې خیره د هغې اثر نشته دی، په بل خو نه لګي، په هغې باندې پته لګي نه چې لګي و که نه، خو به هر حال د هغې په دې عمل سره هغې ته وینا بندول نه دي پکار. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کیا جب تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو تو ہم تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں؟ مونږ تاسو ته به نصیحت پرېږدو؟ تاسو مسرفین دي، یعنی نصیحت مسلسل کوه، پلار ته پکار دي، مور ته پکار دي چې بچو ته. یو کس وایي چې خاوند ښځې ته په حکم 4 تولې سره زر مهر کې ورکړي دي، ښځې سره دي، او ښځې سره د دې نه علاوه 15,000 روپۍ هم نغدې پرتې دي، نو آیا په دې زکات شته؟ او مفتیان صاحبان وایي چې شته. یو کس وایي که چېرې دا درود څوک ډېر وایي صلی الله علی النبی الامی، نو دا ویلی شي او ویلی شي. بل تپوس یې کړی دی چې په فرض مونځ کې یا په تراوو کې یا په نوافلو کې په سجدو کې مسنون دعاګانې غوښتل یا په آخري قاعده کې دا غوښتل څنګه دي، خاص کر په فرض مونځونو کې؟ نو فرض مونځ واجب، سنت او نفل. سنت او نفل ته تطوعات وایي. زمونږ اکابر علما وایي چې په تطوعاتو کې مسنون دعاګانې غوښتی شي په سجده کې وغیره وغیره، د سجدو په منځ کې، او فرضو کې مه غواړه. لیکن که چېرې چا په فرضو کې هم دا دعاګانې وغوښتې نو نه ګناه ده او نه مکروه دي، چې چا ویلي دي نو صرف خلاف اولی وایي. البته داسې دعا نه چې تا ځان نه جوړه کړي یا په خپله ژبه کې پښتو کې غواړې، دې سره ماتېږي مونځ، او یا تا ځان نه جوړه کړي هغه نه. چې کوم مسنون دعا ده، مسنون دعا هغې ته وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په حدیثو کې ثابت وي، او دام ثابت وي چې دا دعا د الله رسول په مونځ کې غوښتې ده. یو کس وایي چې د موبایل په ذریعې باندې ډالر ګټل دا حرام دي که حلال دي؟ ستا په دې سوال زه پوه نه شوم چې د دې مطلب څه دی. دویم تپوس یې کړی دی چې په حنفي مذهب کې د یو امام خبرې منل، حنفي مذهب کې احناف قائل دي، او آیا د بل امام په خبرو باندې عمل کولی شي او که نه؟ نشي کولی، زمونږ غونې عوام. او یو مجتهد قرآن پاک او حدیث چې هغه مجتهد وي هغه داسې کولی شي چې یو حدیث باندې عمل وکړي، آیت نس نه استنباط وکړي. لیکن مونږ مجتهدین نه یو. که چېرې مونږ داسې کوو چې یو ځای کې مسله د امام شافعي رحمه الله را واخلو، بل ځای کې د امام ابو حنیفه رحمه الله را واخلو، نو دا اتباع هوا ده، خواهشاتو پسې تلل دي، او خواهشاتو پسې تلل په دین کې دا انتهایی خطرناک شی دی. قرآن پاک د نس نه دا منع دی، او خواهشاتو پسې تلل دا دي چې مثلا امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې وینه دې د بدن نه راووته، پوزه نه وینه را ماته شوه، بدن بل ځای نه راووته نو اودس ترې مات شو، او ښځې ته چې لاس یوسې نو هغې سره اودس نه ماتېږي. امام شافعي رحمه الله فرمایي چې ښځې ته لاس یوسې نو اودس مات شو، او چې وینه دې د بدن نه راووته هغې سره نه ماتېږي. او ته راشې ته وې چې په وینه کې زما مسلک د امام شافعي صاحب دی، هغه وایي چې نه ماتېږي، نو زه د امام شافعي صاحب په مذهب ځم. او په لاس لګولو کې زه د احنافو په مذهب باندې عمل کوم چې هغوی وایي اودس نه ماتېږي، نو دا خو به دغسې آسان ګورې، نو دا دین نشو، دا بېدیني شوه، دغه شی به تا د دین نه وباسي. یو کس تپوس کړی دی چې زوی د شرعي نافرمانۍ د وجې نه د کور نه ایستی شي او که نه؟ که مسلسل د شریعت خلاف ورزي کوي نو هغه سره قطع کلامی هم کولی شي او د کور نه هم ایستی شي. لیکن بهتر دا د نن سبا چې هغه ته نصیحت کول پکار دی، وینا ورته پکار ده،
او بعضې ګناهونه داسې وي چې هغه دومره غټ ني، بعضې داسې وي چې هغه بیا په کور کې د پرېښود قابل ني، نو ګزاره ورسره کول پکار دي. البته یو مسلمان د بل مسلمان سره د 3 ورځو نه سیوا خبرې بندول ټیک نه دي، لیکن که چېرې شرعي نافرماني یو سړی کوي نو هغه سره تر ډېر وخته پورې بلکې تر ابده پورې تر څو پورې چې هغه جرم نه دی لرې کړی خبرې بندېدی شي. عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه یو صحابي دی، د هغه وراره کاڼي ویشتل، اسې کاڼي ویشتل په لاره کې. عبدالله ابن مبارک رحم الله ورته وویل چې هلکه کاڼي موله. رسول الله صلی الله علیه وسلم حس به حسا د کاڼو ویشتو نه منع فرمایلی ده، ځکه چې نه دشمن ته نقصان رسوي، یعنې ته اوس دغه وخت کې د جهاد او میدان جنگ کې نه چې ته پې کافر ولې، او نه په دې کاڼو باندې ته ښکار کې ښکار هم د ضرورت یو شی دی چې مارغه پې ولې هغه حلال کې ویې خوري. نو چې کله دا دواړه کاره نه کوي البته نقصان پکې شته دی، هغه دا چې د چا څوک پې ولګي، د چا سترګه وځي یا د هغه بدن ته نقصان ورځي. عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه پې تیر شو، دا حدیث یې ورته بیان کو چې واپس رالو نو هغه بیا کاڼي ویشتل. نو عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه صحابي ورته ووایي چې ګوره ته ما منع کې، تا ته ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک بیان کو، او ته چې کوم دن بیا لګې کاڼي ولي، والله لا اکلمک ابدا، په الله مې قسم وي زه به تا سره همیشه خبرې نه کوم. یو کس وایي چې موږ د اختر په ورځ باندې چنده کړي وه، هغه چنده 8,900 روپۍ جمع شو، په هغې کې موږ 4,000 روپۍ د جومات امام ته ورکې او بقایا 4,900 روپۍ موږ د جومات د تعمیر دپاره کېښوې. آیا دا امام ته ورکول پکار دي او که نه؟ دا چنده چې تاسو په کوم اراده باندې کړي ده او خلک د هغې ارادې نه خبر دی، مثلا خلکو ته تاسو دا تاثر ورکړی دی چې دا چنده مونږ امام دپاره کړو، نو بیا به دا ټوله په امام باندې لګوئ، او که خلکو ته مو دا ویلو چې دا به په جومات لګو نو دا به ټوله په جومات لګو. یو کس تپوس کړی دی چې یو وظیفه 3 سوه ځله لا اله الا الحمدلله سبحان الله الله اکبر د که چېرې دا د دې نه کم زیات شي نو ګناه خو نه ده، نه ګناه یې نشته، لیکن کوم اورات چې په احادیثو کې هغه یو شمیر سره راغلی دي نو هغه شمیر نه چې کله هغه کم او زیاتو شي نو په هغې باندې حضرات اهل علم وایي چې هغه اثر بیا نه مرتب کېږي کوم چې په حدیث مبارک کې دی. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د شپې سملی نو 3 ځله سبحان الله، 3 ځله الحمدلله، 4 ځله الله اکبر وایه. په ورځ کې چې کوم ګناهونه د نه شوي نو هغه الله جل شانه دې سره معاف کړي. یا موس پسې د دې تسبیحاتو ذکر راغلی دی، بعضې روایاتو کې د 10 ذکر راغلی دی، نو دې تعداد کې کمی بیشی کول دې سره د هغې هغه اثر کمی، ګناه نه ده، ثواب پکې شته دی، لیکن هغه نتیجه پې باندې نه مرتب کېږي. ته چې کله چای پخې چای او په هغې کې ته چینی د خپل مقدار نه سیوا کې نو هغه چای نی هغې ته ګډوبې وایي، او چې کله پکې پاڼې ډېرې زیاتې کې نو هغه بیا دارو شي، زهر شي، ترخی شي، او چې کله پکې اوبه زیاتې کې نو هغه بیا چای نی هسې لسی غونې وي. نو مقدار د هر یو څیز په خپل ځای باندې چې وي هغه بیا اثر ښیي، او چې کله هغه لرې شي نو بیا هغه اثر پکې نه. یو کس وایي چې په سعودي عرب کې یو فوډ ډیلیوري کمپني ده، په هغې کې کله کله د غیر مسلمو خلکو اډر راځي، نو هغې ته ناجایز یا حرام خوراک ډیلیوري کول ملازمت کول څنګه دي؟ جایز نه دي. یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شراب چې څوک څکي هغه هم ګناهګار دی، حرام دی، او چې څوک هغه ته راړي هغه هم ګناهګار دی، چې څوک مزدور د شرابو مټکه په اوږه کړي وي او هغه په هغې مزدوري ګړي دا هم ګناهګار دی، په حرامو کې مبتلا دی. کوم کس چې انګور نه چوړی او د انګورو د هغې رس نه شیرې نه شراب وباسي دا هم ګناهګار دی، دا ټول ګناهګار دي. نو دغه صورت کې چې کوم دی نو دا ټیک نه ده، بل کاروبار کتل پکار دی. یو کس وایي چې د سحر مونځ ته سړی راشي جمع ولاړه ده او بیا به اول سنت کې او که جمع کې به ودرېږي، نو چې کله د جمع 2 رکعت ته د سنتو کولو نه پس امام سره شاملېدی شي په 2 رکعت کې، نو بیا سنت وکړه
او بیا جمع کې شامل شي. البته سنت په هغه ځای کې مکو چې کوم ځای کې صفونه ولاړ، کوم ځای کې چې صف ولاړ دی دې ځای کې دا سنت کول حرام او مکروه تحریمی دي، بلکې داسې ځای کې وکړه چې بیل محل وي، یعنی د سنت په کور کې وکړه، یا جمعات دی دا جمعات ته مثلا لاندې باندې دې ځای کې جمع ولاړ ده نو لاندې حال کې سنت وکړه، بیا راوخېږه بیا جمع سره شریک شي. په هغه ځای کې کول لا ټیک نه دي. او البته که چېرې دویم رکعت کې امام سره نشي شاملېدی نو بیا سنت ترک او جمع کې شامل شي. بیا دې تپوس کوي چې آیا دا سنت به رستو کې که نه، بهتر دا ده چې نور راوخېږي نو بیا یې وکړي چې دغه عادت د نفس ته خراب نشي. بل تپوس یې کړی دی که د ښځې او خاوند په منځ کې اختلاف رالو او ښځه د پلار کره خفه کېناسته او د دوی په منځ کې بېلتون رالو نو دا بچي د چا کېږي؟ نو بچی چې څو پورې د ماشوموالي د وجه نه د تربیت محتاج دي نو په کار دا ده او مور یې غواړي چې دا بچی د ما سره نو مور ته ورکول پکار دي. او که چېرې دغه پلار دا بچی اصل کې دي د پلار، که دا پلار یې د دې ماشوم دپاره د پیو دپاره د بلې ښځې د بلې مور چې پی ورته ورکوي د هغې انتظام کولی شي نو کولی شي، لیکن که چېرې مور یې د ماشوم پسې خفوي او هغه جاړي ورپسې او هغه وایي چې دا ماشوم ما ته راکړه نو هغې ته یې ورکول پکار دي. د هغې نه وروسته بیا ماشوم خوښه ده، خرچه په ماشوم باندې د پلار د طرف نه ده چې دا ماشوم کله لوی شي او دی د لویېدو نه پس او سوچ او عقل برابرېدو نه پس دی بیا پلار سره پاتې کېږي نو ټیک ده، او که مور سره پاتې کېږي هم خوښ.